الله رب العالمین قرآن کی بخبل فرمائی وَهُوَ مَعَكُمْ اللہ تاسو سره دی اینما کنتم تاسو چې هر ځای کې الله در سره دی د دې نه معلومه شو د کائنات ذره ذره سره الله موجود دی د الله نه یو شی پټ پناه نه دی ارسلنا تخکاری امام غزالی رحمت الله علیه یو حکایت ذکر کړی دی یو باشریتا بزرگ او پیرو دو موردان ورلراغلل او وتوی چې مونږ لا وظایف راکا د تصوف سلسله خپلو مونږ لا وظایف راکا نو دغه دو موردانو یو ځای ذکر شروع کو نو هغه بزرگ خپل پیر به وته وخت په وخت وظیفه بدلولا سموده به وته یاد کړه دونه مودا دونه کرته دا وظیفه وکي دونه زمانہ پس بیا راشه بل وظیفه بوکي بیا راشه بل وظیفه بوکي چې د تصوف د سلسله اخیری وظیفه وکي نو بیا به خلافت او پیری تاسو تاواله کما نو بیا به تاسو د خلکو اصلاح کوي او خلکو ته بیتونه کوي امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي وای دغه دو موریدان بخپل پیر صاحب له وخت په وخت راتلل او پرابطه کیو و یو وخت داسې راغی چې د دوو موریدانو ته خپل پیر صاحب اخیری وظیفه دا ورکړه چې تاسو به په دې مراقبه کوئ چې الله هر ځای کې موجود دی مراقبه څه ته وایي یو بنده سر ټیټ کړي ذهن او زړه او سوچ د دنیا د خیالاتو نه خالی کی او د الله په باره کې سوچ کوي چې الله هر ځای کې موجود دی یا د خپل انجام باره کې سوچ کوي چې زه به مرم قبر کې به پروت یم دې ته مراقبه ویلی شي د نقشبندیه سلسله اخیری ذکر هغه ته معیت قلبی مراقبه وای معیت قلبی یعنی صاحب پزړه کې دا کیفیت پیدا شي چې الله ما سره دی ما ویني زما پټو ښکارا وته معلوم دی نو دا پیر صاحب د خپل دوه موریدانو لا دا مراقبه ورکړه چې دونه زمانہ دا وظیفه وکي چې تاسو سوچ جوړ شي چې الله ما سره دی او ما ویني موریدان بیا رالل وی پیر صاحب مونږ خو وظیفه وکړه اوس خلافت راکا نو پیر صاحب خو ارچا د خلافت په پټو سترګو نه ورکوي نو دې موریدانو له امتحان کو چې دې کې کم یو کس دی چې هغه با خدا دی او کم یو کس دی چې هغه توجه لا نه ده برابر سوچ یې نه دی جوړ په دغه وخت کې پیر صاحب دا امتحان او آزمائش کو یو دو چرګوټي ورکړل یو چرګوټي یو مورید لورکو بل مورید لورکو او دواړو له چړې ورکړې وی لاړ شه د یو بل نه جدا چته داسې زه ته لاړ شه چې الته هیڅ کم دی نو چې کله مو قتل چې څوک نشتا نو دا چرګوټي په هغه ځای کې حلال کې خو پام کوه چې څوک اون ویني یو مورید په یو طرف لاړو بل مورید په بل طرف لاړو سو وخت پس بیا دغه دواړه موریدان راغلي دي یو مورید دغه چرګوټي حلال کړي راوړي دي او بل چمدي راوړي دي چې دی یو حلال کړي دي دغه نه پیر صاحب تپوس کوي وای چرګوټي دي حلال کو وای وای تا ته ما وی چې داسې ځای کې به حلالې چې سوکني الته خو سوکونه چا خو لیدل نه دا مورید وته وي صاحب ای سوکم نو تنه تنها یوازې زوم ما حلال کوي چا مونږ لیدم ابل مورید نه تپوس کوي تا ول نه دی حلال کړي وای صاحب تا ویلو چې ای سوک دم اونوي نه نو زما هر ځای ته لاړم نور خو بسوک نو خو فورا بخیال راغی چې الله خوشتا او پیر صاحب وای داسې ځای کې به لالې چې سوکم نه نو د پیر صاحب خبره نه پوره کیږي ززان لکه دې نشم الله خوشتا نیکم کس چې دا چرګوټي نو حلال کړي نو د دې نظریه جوړه شوی چې الله شتا او ما ویني زه یوازې کېږم نه هغه له پټکې په سر کته زما خلیفہ شوی خلکو لم اصلاح کوا او دا چا چې چرګوټي حلال کړو هغه ته بیا وظیفه د سره کړې
عقیده دې نه سمه شوې ته به د ځان عقیدې اصلاح کې چې الله هر ځای کې شته او ما ویني ما ته ګوري که زه ښه کوم او که بد کوم الله ما سره دویم ملګری دی یو به زه یم یو به د الله ذاتي زه ځان له کېدی نه شم هغه له دا وظایف دوباره ورکړل نن سبا په دنیا باندې چې څومره ګناهونه کېږي نو د دې بنیادي وجه دا ده چې زمونږ په زړونو کې دا عقیده راسخه شوې ده زړونو ته کوشوې ده چې الله ما ویني ما سره موجود دی او که څوک وایي چې نه زما خو عقیده صحیح ده او په زړه کې دا عقیده راسخه ده چې الله مې ویني نو بیا ګناه ولې کې ته دومره دلیر او بهادر چې ته د الله مخکې د الله د قانون خلاف ورزي کې معلومه شو چې ته لاجوابې تا سره عقیده سمه نشته په زړه کې دا کیفیت پیدا شو چې الله شته ته بیا ولې ګناه کې ته بیا د ګناه نه ځان ساتې मज़ीद इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दीन और दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।